لکه یا لس فوټه کار شي یا شل فوټه کار شي جنډې ورسره د تلنګ چورخی روډ جوړ شو. لکه تلنګ چورخ لکه نور دا ستاسو د مخ د لکه چا جوړ کړی دی؟ بالکل دا روډ چې دی دا تاسو دا کړی نه دا په خپله سیلف ایکسپلینیټري دی، خپل بیان په خپله بیانوي چې یاره انتهایي خراب دی. دا زموږ د کوټې د تلنګ چورخی دا روډ دی دا ډېر زیات خراب دی او ګاډي دغه ټول ډنډان دي دغه دی او د اوبو د بني ادمو ته دا ډېر سخت تکلیف دی. نه پې ګاډي اختی شي نه بني ادم اختی شي، ټول کډر او دغه دی او دا ډېر زیات خراب دی دا روډ. موږ سوال کوو چې یاره دا موږ له دغه شي په دې تارکول شي دې برابر شي. نو دا نمایندګان خو ډاکټر امجد صاحب دی هغه دغه نه په بره د محمد آباد نه په بره جوړ دی، خو دې خو حقیقت دا ټول چې کوم د کلي په منځ کې دی دا ټول بالکل خراب دی. که تاسو دا نه دا ټول کډر دی ډېر زیات خراب دی، خو د محمد آباد نه په بره دی جوړ دی کته نه جوړ شوی. بالکل دا روډ چې دی دا تاسو دا کړی نه دا په خپله سیلف ایکسپلینیټري دی، خپل بیان په خپله بیانوي چې یاره انتهایي خراب دی. آبادي سیوا شوې ده، په دې باندې د ورځې په زرګونو ګاډي موټرسایکلې تېرېږي، خراب دی او په کار دا ده چې دې له په پریارټي بیس باندې د دې دغه وشي امپرومنټ یې وکړي. او موږ خو دا وایو چې یاره د دې ټینډر شوی دی، نو که فرض کړئ د دې ټینډر شوی نو بیا ورکډر د پې زر تر زره ایشو شي، او که ورکډر شوی نو بیا د پې کار زر تر زره چالو شي او کوالټیټیو کار دې پې وشي. چونکې کومې امپرومنټ چې مخکې په 90s کې شوي زیات تر لارې په هغه وخت کې شوي وی نو د هغې کافي ټایم وشو او بیا سویګیس دپاره ایکسکیویشن یې شوي نو هغه لارې بیا واپس خرابې شوي دي. نو پکار ده چې هغه بیا دوباره ریپیر شي یا پې کار وکړی شي. زه د کلي نماینده په حیثیت باندې په دې دا لار چې جوړوله دا کم روډ چې و نو د دې دوی بجټ ورکړی 20 लाख څه د پاسه سیوا، خو دې له یو ډمپر تارکول او دې له یو ډمپر لکه وړوکی ډمپر دا راغلی دا ستاسو د مخې دی په خاورو باندې د پاسه تارکول اچولي د خاورو باندې د پاسه لکه دغی نه دی کړی. نور دا روډ ستاسو د مخې دی، تاسو د خپله کیمره مخامخ کوئ په دې کې ټوله ګپله شوې ده، ټول دغه شوی دی لکه خلکو پیسې وهلې دي، هر چا چې وهلې دي. دا زه نه په چا باندې تهمت لګوم، هر چا چې پیسې وهلې دي په دې کې د دوی د 20 लाख روپو بجټ پاس کړی. تاسو دې تحقیقات وکړئ چې لکه دا 20 लाख روپۍ دې په کوم ځای کې لګولي دي. او دا خو هغه روډ دی کوم چې د نن 8 کاله یا 9 کاله مخکې جوړ شوی، دغه ټاکۍ پکې دغه کړي برابر کړي دي او نورې په دې کې لکه خاطرخواه لکه څه کار نه دی کړی. نه زمونږ کوم نمایندګان چې په ووټونو په ورځو کې غر راغور جوړي خلک را رواني، خو د هغې نه بعد چې دی لکه بیا نه څوک د دې کلي د علاقې نه څه دغه کوي. تاسو دې خړ ته وګورئ د دې د پاکوالي دپاره لکه پکار ده چې یوازې د لار زموږ مسله نه ده، لکه داسې کوم ګندونه چې په دې اختر کې ولیدلي دي یا خلکو کلمې غذاري کړي یا لري دا پکار و چې ټیمې والا راغلی وي او دا لکه د دې ځای صفایي هم کړی وي، دا خړ هم پاک کړی وي. په دې خړو کې دې ګند ته وګورئ یوازې دا زموږ د لارې خلک وایي لار مسله یا دغه مسله ده، هېڅوک هم خپل کار نه کوي. که په کورونو کې خپل کمرې فرش کړي او هغه ورته ښکاري روزانه چې یاره موږ په کور کې د حکومت پیسې راوړه دا فرش یې کړه دغه کړه ورته ښکاري چې هغه ټیک ده. او نور خو دا لارې ستاسو د مخې دي، تاسو یې ښیي نه لکه په کومه لاره جوړه ده او خبرې کوي او جنډۍ نیولي لکه یا لس فوټه کار شي یا شل فوټه کار شي جنډۍ ورسره د تلنګ چورخی روډ جوړ شو. لکه تلنګ چورخ لکه نور دا ستاسو د مخې دی لکه چا جوړ کړی دی؟ لکه موږ ته خو هم تاسو وښایئ که تاسو ورته خپلې کیمرې مخامخ کوئ چې وایي نه دا خلک که نه. او که په کورونو کې فرشونه کړي یا برنډې ځانله جوړ کړی روزانه یې نه هغوی چې هر کار خو شوی دی هر څه سره خو فرش دي نو هغه بېله خبره نور خو لکه لارې نه دي جوړې شوي. دا روډ د انګۍ نه والا د محمد آباد پورې ټول کندې ده، دغه دې اوبه پې ولاړې دي، ډن پې ولاړ دی او چې دا ګاډي راځي په دې کې روغ ناروغه هر قسم له خلک پکې ځي راځي ګاډي دلته بندېږي که نه. یوازې دا روډ نه د ډاکټري نه والا د دې خوړه پورې د څښاو بره بهیږي، نه په دې باندې د نکاسۍ څه شته نه د بور څه ترتیب شته، د هېڅ ترتیب یې نشته. د اوبه کولاو روډ باندې را بهیږي دغسې په دې باندې بوډاګان هم ځي، ځوانان هم ځي، هر څنګه خلک پې ځي، زنانه پې هم ځي او په ټولې دغه د تلنګ د دې انګۍ نه والا او د محمد آباد پورې چې دا کم روډ دی د خوړ ده نو دا خو ټول کندې دی. په دې کې خو د وسم دا دي ډن اوبه ولاړې دي که نه چې ګاډي پې ځي
په دې طرف چې خلک روان یا کپړې ولا ټول اسخا کی کنه خو دغه ډاکټر امجد صاحب چې د مشر دی د زموږ ایم پی دی کنه د دې په خپل راشي دا روټ دی وګوري کدا چې روغي موږ دغه لکه دا روټ روغ نه دی موږ ډاکټر امجد صاحب ته خواست کوو چې مهرباني دی وکړي دا روټ دې موږ له برابر کړي. دا د انګی د پل نواله او د محمد آباد د زوړ روډه پورې بیخي خراب دی او بیا د تلنګ د سکول سر په خوا کې هم بلا شی دی پرېښودی نو لکه دا روډ بیخي خراب دی او د دې لپاره د جوړېدو لپاره څه فنډینګ وکړي چې دا جوړ شي او ډېر تکلیف دی خلکو ته ګاډو ته هم تکلیف دی خلکو ته هم تکلیف دی ځای په ځای ډنډونه ولاړ دي.